السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو تاسو به د دې الک ویډیو کتلی دا کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا په کومراټ ته چرته په چکر باندې دلې نو هلته یو بزرګ سره میلاو شوی دی او د هغې د تضحیک نشانه ګرځولی دی. د الله بنده ستا کې د تربیت کمی دی، خلک د مشرانو سره په دې انداز باندې خبره نه کوي. بل وجه دا ده چې تا ته د دیر خلک خو معلوم دی، د دیر خلک مهمان نواز خلک دی، په میلمنو باندې سر ورکوي. ټیک شو جناب، نو تاله په کار دا و چې دا خو ستا د پلار په ځای باندې دا بزرګ او الحمدلله د غرونو خلک د دې قصو نه دي خبر، او تا ته پته ده په اخیره زمانه کې به اسلام هم په دغه غرونو کې پاتې کېږي. دغه خلک په اسلام مین خلک دی او د اسلام سره محبت کوونکي خلک دی. او ته د کرونا وایرس او د قصو خبرې کوي، نو هغه د دې نه څه خبر دی؟ او خبر به ځکه نه چې الله رب العالمین دغه خلک د فتنو نه به هم ساتي. کم خلک چې په دغسې ځایونو کې پاتې کېږي، دا خلک الله رب العالمین د فتنو نه هم ساتي او د بیماریانو نه هم ساتي، د بیماریانو نه بد هم ساتي. نو په دې وخت کې زه که دا ویډیو دا الک ګوري، نو زه تا ته دا وایم چې ته لاړ شو د دې مشر نه ته معافي وغواړه. ټیک شو که نه؟ د ډېر خلک ډېر په میلمنو باندې مین خلک دی، په میلمنو باندې سر ورکوي، د میلمنو عزت کوي. او مونږ ټولو سیلګرو ته کوم چې کوم راټ ته راځي او دیر بالا او دیر پایین ته راځي، نو هغه زموږ د زړه سرونه دي، هغه به راځي، موږ به هغو ته ویلکم کوو، مرحبا به ورته وایو. نو لحاظه تا له پکار ده چې ته د دې نه معافي وغواړه. بل ته دې وخت کې اصرار یوسفزۍ ته زه داد ورکوم چې هغه په دې الک باندې اف آی آر کړی دی. لحاظه څومره چې زموږ سیلګري راځي دیر ته دیر بالا ته دیر باین ته، هغه زموږ میلمانه دي، موږ به د هغوی عزت کوو. خو لحاظه تاسو هم د دې خبرونه د دې داسې خبرونه تاسو احتراز وکړئ چې آینده داسې واقعه پیش رانه شي. زموږ مشران ستاسو مشران او ستاسو مشران زموږ مشران دي، او د مشرانو به موږ عزت کوو. دا زموږ دین اسلام موږ ته دا تعلیم راکړلی چې موږ د مشرانو موږ به د خپلو مشرانو سپین ږیرو عزت کوو.